أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم। सूरत बकरा 41-42 नंबर आयत। व आमिनु बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और ईमान रोड़े तासु बिमा पर कुरान बांधे अंजल तो चे मां नाजिल करे रे मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, दा कुरान तस्दीक कउन के दे लिमा दा अगी किताबुनो मअकुम चिस्ता सुसरवी। ता तौरात के वैली शिविउ चे कम नबी राशि न कद तौरात तस्दीक कौ नो रिश्तिने उगणे ईमान पे रोड़े, और कद तौरात तस्दीक न कहो नागद रोगजन ने ईमान पे मरोड़े। न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे चे कम किताब नाजिल शुवे दे कुरान अगद तौरात तस्दीक कउन के रे, न तौरात तकजीब कउन के न रे। द कुरान पाक अहकाम एतकादात द पखवानो पैगम्बरानो वाक़िआत द आखिरत अहवाल अवामिर व नवाही दवांदिनो किताबुल सरा मुवाफिक दी। अलबत्ता बाज़ हुक्मुना मनसूख शुवी दी, खो नस्ख तसोब तकजीब निशवेले इनकार वता निशिवेले। नस्खा मनसूख केदल तो कुरान पाक क्यों देर अहकाम मौजूद दी ये मनसूख शुवी दी। कुरान पख्पल बांधे न कुरान बाज हुक्मुना मनसूख करी दी। टोल आसमानी किताबुना मनल जरूरी दी, और दयो न हम इनकार कवल कुफर दे। बाज़ अहकामों के द जमाने मुवाफिक द पैगम्बरानों पर जरिया रद्द बदल रागले दे, और आगे तबारा के बाद दा अकीदा लरली शी कि कम हुक्म द कम पैगम्बर पर जरिया द बंदियानो द पार द अल्लाह पाक द तरफ न रागले दे। द आगे जमाने सर बिल्कुल हक और द अल्लाह हुक्मो आखिर के द नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरिए चे कम अहकाम रागली दी अगर तोल हक दी, और आगे ने इनकार कुफर दी। कसोक द पखवानो पैगम्बरानो ना यो पैगम्बर लखो ताबेदार वी, हर यो पैगम्बर के ताबेदार भी नो दल द आखिरत द निजात द पारा द नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मुन मनल जरूरी दी। और कद नबी आखिर जमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मुन न सोक मुनकर वी नो अगर के पकवानो किताबुनो और तालीमातो द पैगम्बरानो बांधे आमिल वी खुदी मुसलमान न रहे द आखिरत निजात मुंदन के नरे।
وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او ایمان روڑے تاسو بما پا اغ کتاب باندے انزلتو چی ما نازل کرے مصدقا تصدیق کو ان کرے لما دا اغ کتابنو معکم چستاسو سردی ولا تکونو اول کافر به او مکے گے تاسو اول کافر اولنی کافر اول منکر بہی دینا دے کتاب نا اول منکر مجوڑے گے دلتا یو سوال دے کہ دا قرآن پاک نا اول انکار کا ان کی خود مکہ مکرمے کافرانو دا یہود نمخ کے دا قرآن نا اغوی انکار کرو نو سنگا یہود تا اللہ وی چی دا دے کتاب نا اول منکر مجوڑے گا دا دے سا مطلب شو دیار لسکال دا نبوت زمانہ خو پا مکہ مکرمہ کوا او دغا دیار لسکال دا مکہ کافرانو قرآن و پیغمبر علیہ السلام ندے منلے نو دیار لسکال پس چی مدینہ منورے تا ہجرت اوشو اس مدینہ منورے خلق کافرانو تاوی چی تاسو اول کافر مجوڑے گے دینا خو مخ کی کافرانو نا قرآن کافر نا قرآن منکر دی تا سا مطلب شو دا دے سوال جواب دارے کہ پا مدینہ منورہ کی دا یہود دا علم پا وجہ لوے اثرو نو کچر مدینہ منورہ کی دوی انکارو کی نو دا دین رستو بنور خلق دا دوی دا تابدارے پا وجہ انکار کی او وی بچے یہودیان خو عالمان دی دا پیغمبران اولاد دی نو چی دوی دا دے پیغمبر و قرآن نا انکار کی نو منگلا دا دوی پا تقلید کے انکار پکار دے دا عالمان و پوی خلق دی چی دوی نمانی خو سچل بیوی نو منگیم نمانو پا دی طریقہ با یہود پا انکار دا پیغمبر علیہ السلام کی او پا انکار دا قرآن کی دا نور و خلقنا اول نمبر شی اللہ وطی ولا تکونو اول کافر به مکے گئے تاسو اول کافر پدے قرآن بانے یہ کافر شتا پس بنورم کافر شی نو دا کافرانو لیڈر مجوڑے گا دا یو جواب دویم جواب ادا سرے کہ مشرکانو انکار کو ناغوی خود نپویدن بے علم جاہلانو نو دا اغوی دا انکار نہ انکار اس حیثیتی نشتا کمنیو کنمانی دا اغوی دا انکار حیثیت نشتا او یہود کو عالمان دی نو دوی دیتا دانستا سرد پوئے انکار کی نو دا دوی انکار لے اہمیت ورکو وی تاسو اول کافر مجوڑے گے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ مکے گے تاسو اول کافر پدے قرآن باندے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ما اخلے تاسو پا آیتن زما باندے ثَمَنًا قَلِيلًا قیمت لگ بدل لگا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ خاص زمانہ اویرے گے پدے آیات کے پا آیاتونو بانے بدلا او قیمت اغشتل منع راغلے رہتی پا آیاتونو پیسے ماخلے دا دے منع مطلب دے دے کہ سیاق و سباق نا پخپل معلوم دے کہ یہودو با دا اللہ پاک احکام پٹول او دارنگ دا اللہ پاک دا حکمونو او دا تورات دا آیاتونو غلط مطلب دے بیانو او پدی بے دا عوامونا سا پیسے اغشتے دا خپلو عقیدت من بے پیسے و سامانونا اغشتے دا پیغمبر علیہ السلام کم صفتونا چی پتورات کے ذکر شویو آغا بے دا عام و خلقو نپٹول یا بے دا غیر مطلب کا رکولو کے فرق راوستا
مطلب به نه ښکاره کو ویې ویل که چېرې د دې صحیح صورتحال موږ واضح کو نو د خلک به د اصلي تعلیماتو نه خبر شي بیا به زموږ مشري نه مني بیا به دا خلک موږ له مخکې چې کوم قلنګونه به یې راکول نه به راله نه راکوي نو دا د دې یهودو یو مستقل عادت و چې په مختلفو معاملاتو کې د خلکو په منځ کې د جګړو د فیصلې په موقع د الله پاک د حکم بیانولو په ځای په طور د رشوت دولت به یې ترې اخیسته مختلف مراعات به یې ترې اخیستل او بیا به د خلکو د مزاج مطابق فیصلې کولې نو د الله حکم به یې پټ کړ په هغې به یې پیسې واخیستې نو الله پاک په دې آیات کې دوی ته تنبیه او خبرداری ورکړ چې تاسو زما د آیاتونو او حکمونو په مقابله کې حقیر او ذلیل کم حیثیت والا څیز چې دنیا او د دنیا دولت دی دا یا نور سامانونه دا مه اخلئ او د چا پروا مه کوئ زما حکم ښکاره کړئ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ما اخلئ په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لږ او د قرآن پاک تعلیم باندې اجرت اخیستل څنګه دي یو بنده چاته قرآن شریف ښیي په ناظره قرآن ښیي په حفظ باندې قرآن ښیي یا چاته د قرآن شریف ترجمه کوي او په هغې تنخواه اخلي دا څنګه دي نو د دې خبرې د دې آیات سره څه تعلق نشته قرآن شریف چاته ښی حفظ ناظره ترجمه نو د دې آیات سره څه تعلق شته نه په چا باندې دم اچې د قرآن آیاتونه ووایه په چا دم اچې د دې آیات سره تعلق شته نه یا چاله ختم کې نو د دې آیات سره تعلق نشته البته په خپله دا مسله په خپل ځای باندې قابل غور ده چې تعلیم د قرآن باندې اجرت اخیستل جایز دي او که نه فقها د امت په دې کې اختلاف کوي امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د قرآن په تعلیم باندې اجرت او تنخواه اخیستلو ته جایز وي دا درې لوی امامان دي دوی وی د قرآن په تعلیم باندې اجرت اخیستل بېشکه جایز زمن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بعض نورو امامانو منع فرمایلی ده خو بیا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مسلک متأخرین فقها هغوی چې کله دا محسوسه کړله چې پخوا به د قرآن مجید استادانو قاریانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظیفه ملاوېده وروستو بیا په هر ځای کې اسلامي نظام کې کمزوري راغله او د حکومت د طرف نه د قرآن پاک او د نور اسلامي علمونو ښودلو طرف ته بیا التفات نه کېده توجه نه کېده د قرآن استادانو ته بیا څه نه میلاوېدل پخوا به د بیت المال نه د قرآن استادانو ته ښه ګزاره الاونس میلاوېده د هغوی به پرې ګزاره کېده وروسته بیت المال هم ختم شو که بیت المال ونه پکې سم بندیان ونه چې دوی ته خیال وکړي نو د قرآن استادان چې هغوی ته څه میلاوېږي نه نو هغوی هم بچي لري خېټه لري نو د معاش دپاره که هغوی مزدورۍ له لاړ شي تجارت له لاړ شي یا نور څه د دنیا کاروبار ته لاړ شي
نو د مسلمانانو بچو ته به د دین د تعلیم د قرآن مجید د تعلیم سلسله بند شي. نو دې وجې نه د فقهاو د عالمانو د قرآن پاک په تعلیم باندې تنخواه اغشتل او ورکول د دې د جواز فتوی ورکړله چې په تعلیم د قرآن باندې اجرت اغشتل جایز دي. او حقیقت هم دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور متقدمینو چې د اجرت د منع قول کړی دی، نو د دې وجې نه چې په هغه زمانه کې عالمانو او مدرسینو ته د بیت المال نه وظایف هم ورکړی کېدل او د عامو خلکو د طرف نه ورته احسانات به راتلل، نو مستقل قوم د طرف نه اجرت اغشتلو څه ضرورت نه محسوس کېده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه زوی حماد نومیده، هغه چې صرف سورت فاتحه وویله، د امام صاحب زوی سورت فاتحه د استاذ نه زده کړله، نو د فاتحې په ختم باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاذ له په هغه زمانه کې 1500 روپۍ ورکړې وې. زوی فاتحه وویله، د امام صاحب د خپل زوی استاذ له 1500 روپۍ ورکړلې. اوس دا خبره علامه شیخ شهاب الدین ابن حجر مکی رحمت الله علیه په خپل کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان صفحه 133 کې لیکلې ده. هغه لیکي ولما ختم حماد ولده سورة الفاتحة أعطى المعلم 500 درهم. وی چې کله دا امام صاحب زوی حماد سورة فاتحه ختم کړله، نو د زوی استاذ هغه له ورکړلې، هغه معلم دی 500 درهم، 1500 درهم یې ولا ورکړل. وفي رواية 1000 درهم، او دیم روایت کې چې 1000 روپۍ ولا ورکړلې. 1000 روپۍ او 1500 روپۍ هغه زمانہ کې ډېر لوی څیز و. نو بیا دا زوی استاذ ورته ویل چې ما خو څه دومره کار نه دی کړی چې تا ما ته دومره پیسې راکړلې. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي لا تستحقر ما علمت ولدي، حقیر مه ګڼه ته هغه چې تا کوم تعلیم زما زوی له ورکړی دی، دا حقیر او سپک مه ګڼه. والله لو كان معنا اكثر من ذلك، زما په الله قسم که ما سره اوس د دې نه ډېرې پیسې وي بعثت الیک، ما به تاله دا نور هم درلېږلې وي تعظیما للقرآن، د قرآن د تعظیم دپاره به ما تاله نور هم درکړې وي، خو دې وخت کې نورې نه وې، دا 1500 یا 1000 روپۍ وې، نو دا مې درکړې. کم مه ګڼه هغه تعلیم چې تا زما زوی ته ښودلی دی. په خدای پاک قسم که ما سره د دې نه زیاتې پیسې وي، نو ما به تا ته د قرآن مجید د تعظیم د خاطره درلېږلې وي. الخیرات الحسان 133-134 صفحه. نو دې نه معلومه شوه چې د قرآن مجید په بدله کې د تبرع او احسان په طور باندې استاذ ته څه ورکول د امام صاحب په نیز باندې هم جایز دي. په قرآن مجید باندې د اجرت اغشتلو د جواز او نه جواز دواړو په حق له احادیث شته، چې څوک وایي ناجایز دي هغه سره هم حدیث شته، او چې څوک وایي جایز دي نو هغه سره هم حدیث شته. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په سفر تلو، په یو علاقه ورغی، د هغې علاقې خلکو ته یې خدای مبخه موږ مسافر یو، موږ له ډوډۍ راکړې.
چا ډوډۍ ورنه کړه شپه پې نهار یې تېره کړه سهار د هغې قبیلې سردار مار یا لړم چیچلي هغوی په خپل کوشش وکړه دارو درمل یې ورکړه خو کار ونه شو وی دا قافله دا مسافر چې راغلي دوی نه تپوس وکړې که څه علاج ورسره یو سړی راغی دوی ته زمونږ سردار دغسې مار لړم چیچلی دی که څه علاج کولی شي و علاج کولی شم خو هسې نه موږ میلمانو او تاسو نه م ډوډۍ غوښته بېګا م ډوډۍ نه ده راکړې اوس در باندې دم اچوم خو هسې نه څه به راکې هغوی ورته ویل چې څه به درکړو خو راشه ته زموږ د دې سردار علاج وکړه نو ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ورغی او دم یې پرې واچو صورت فاتحه یې پرې ویله قرآن یې پرې وی او دم یې پرې واچو بیا سړی داسې جوړ شو لکه چې چا تړلی او پرانستی شو 10 ګړې وله ورکړلې وی دا ستا شکرانه ملګرو ورته په قرآن دې واغېشته دا شکرانه دې په قرآن اغېشته ده وی صبر وکړه زه به پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړم که اجازت یې وکړه خو ټیک شوله او که اجازت نه نو بس واپس به کړو که حرام یې نه به اخلو چې پیغمبر علیه السلام له رالل نو ورته وفرمایل ان خیر ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله بهترین هغه څه چې تاسو په اجرت اخیستی دی هغه کتاب د الله دی ډېر ښه لیکلي چې اجرت یې اخیستی دی بهترین دی او د دوی د زړه ښه کولو دپاره یې ورته مال هم په کیسو کې دی په قرآن شریف باندې اجرت اخیستی و 10 ګړې په دم اخیستی وي په قرآن پاک باندې د اجرت منع دپاره هم روایات شته چې کوم خلک وایي اجرت به نه اخلي هغوی دپاره هم دلیل دی عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ اصحاب صفو ته سبق بخو په مسجد نبوي کې چې کومه دنکاچه مبارکه ده او صحابه کرامو به په هغې سبق وي دې ته به صفه وي او په هغې چې کوم ناست خلک وو نو هغه اصحاب صفه اصحاب صفه کې یو کس ته سبق خو نو یو ورځ هغه شاګرد راغی عباده ابن صامت له یو لینده ورکړله غشي لینده نو عباده ابن صامت وی علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والکتابة ما تعلیم ورکو سو خلقو تا دا صفو والونا اصحاب الصفو کی سو خلقو لمی تعلیم ورکو دا قرآن و دا کتابت ختم وتخو قرآن میں وتخو فاہدا الی رجل منهم قوسا فدغی خلقو کی یو رجل یو سڑی مال یو لندراک للا فقلت لیست بمال ما ودا خس خاص مال نرے وارمی عنها فی سبیل اللہ زب پدے باند دا اللہ پلار کے غشیو لما فسألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دے بارک دا پیغمبر علیہ السلام نتپوسک فقال ان سرکا ان تطوق بها توقا من نار فاقبلها که خوشحالی کی چی دا اور یو توق تا پغاڑا کی واچو لیشنو واچوا لندن دا اور یو کڑے دے پغاڑا کی چوری پا قرآن دے اجرت واشتا ردینا معلومی کی چی پا قرآن اجرت اغشتل جائز نہیں دا سے نور روایات امراغلی دی خدا اجرت دا منع احادیث نمرات یا خو اغا خاص صورت دی چې کم وقت کې د قرآن مجید د تعلیم د پاره یو خاص کس متعین وي او بل څوک موجود نه وي نو په دغسې وخت کې په بیا اجرت اخیستل منع دي او چې کله د دې متعین استاد نه وي استاد متعین نه وي بلکې نور خلک هم موجود وي نو بیا د ده دپاره اجرت اخیستل جایز دي او یا د منع دا منع په تقوا او احتیاط باندې محمول ده تقوا او احتیاط دار چې ما اخلا
او نور جوابونه معلمانو کړي دي خو حقیقت دا دی چې د منع په باره کې کوم روایات راغلي دي هغه د سند په اعتبار باندې کمزوري دي ضعیف دي او بیا د دې تفصیل که څوک ګوري د تفسیر قرطبي صفحه نمبر 336 باندې دې وګوري واما الاحاديث فليس شيء منها على ساق ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل يعني دا ممانعت په باره کې احادیث قوي نه دي دارنګ علامه آلوسی رحمت الله علیه فرمایي د قرآن مجید په تعلیم باندې د اجر اغشتلو په ممانعت کې احادیث چې کوم راغلي دي دا صحیح نه دي او د آیات نه دې آیات نه په تعلیم د قرآن باندې د اجرت منع نه ثابتېږي روح المعانی لیکلي دي ولا دلیل فی الآیة على ما ادعاه هذا الظاهر كما لا يخفى ودینا معلومه شوه چې د احنافو متأخرینو فقهاو چې د اجرت د اغشتلو کومه فتوا ورکړې وه د دې وجه هم دا ده چې د متقدمینو فقهاو په مذهب کې هم د اجرت اغشتلو گنجائش موجودو او نه اغشتل محض د احتیاط او تقوا په بنیادو لیکن رستو د زمانې د بدلیدلو سره د علماو مدرسینو امامانو مؤذنینو هم د عامو انسانانو په شان د ژوند ضروریات یو او د حاکمانو د عامو خلکو د طرف نه بې التفاتی وه بې غوري وه نو د قرآن مجید په تعلیم باندې د اجرت اغشتلو نه بغیر د دین په کارونو کې د قرآن مجید په تعلیم او تعلم کې پوره خلل او نقصان راته دې وجې نه فقهاو فتوا ورکړله چې اجرت اغشتل پکار دي او دا تعلیم د قرآن مجید په حکم کې د اذان امامت د علم فقه تعلیم او نور څیزونو چې کوم ضروري ګڼل شي دا هم پکې داخل دي د قرآن په تعلیم اجرت اغشتل جایز دي دغه شان امامت باندې تنخواه اغشتل جایز دي مؤذن چې بانګ ویوي ماله به تنخواه راکړې دام جایز دي د فقه تعلیم یا د نور د دین د کتابونو تعلیم دا د دین ضروریات دي په دې تنخواه اغشتل جایز دې نه پس ختمونه وي نو په دې ختمونو اغشتل نو د قرآن شریف ختم د ګڼو مقصدونو دپاره کېږي یو کور کې بیماری نو ختم را لو کې چې دا مریض مې خدای ښه کړي دعا ورته وکړې یو سړی نوي دکانو کې کاروبار روان کړي وي دې کې ختم وکړي چې دا کاروبار کې مې خدای برکت واچي بل سړی د ملازمت دپاره ختم کوي چا نوی کور جوړ کړ نوی کور یې واغېسته نوی ګاډی یې واغېسته وی دې کې د برکت دپاره ختم وکړي نو دا ټول ختمونه د دنیوي غرض دپاره دي اوس په داسې دنیوي غرض چې کوم ختمونه کېږي نو په هغې باندې خوراک څښاک او اجرت اغشتل جایز دي لکه دې دی کې مقصد ثواب حاصلول نه وي بلکې د دنیا د یو کار حاصلول مقصد وي نو دا په حکم د دم اچولو کې دی او دم اچولو باندې اجرت اغشتل مخکې مې درته حدیث وی چې ان احق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله نو دم باندې اجرت جایز دې دنیاوي مقصدونو باندې اجرت جایز د دنیاوي غرض دپاره چې کم ختم کې په هغې پیسې ورکول اجرت ورکول چې ډوډۍ ورکول قسم قسم خوراکونه ورکول هر څه ورکول جایز د دې نه علاوه یو بل ختم دی د ایصال ثواب دپاره چې زمونږ کور کې فلانې وفات شوي دی هغه ته د ثواب رسولو دپاره ختم کوو نو په دې ختم باندې اجرت ورکول څنګه دي تلاوت به وکړي
او ثواب به مړي ته وبخي. دې ختم دپاره یو حافظ د قرآن یا قاري راولې، یو خاص ځای ته یې راولې، په یو خاص وخت کې یې راولې او تلاوت پې وکړې. بیا دغې قاري ته څه خوراک څښاک پیسې جوړې جامې ورکول دا جایز دی که ناجایز؟ نه که یو سړی داسې وي چې هغه دا ختمونه کول ذریعه معاش جوړ کړي وي چې بس دې ختمونه پسې ګرځي د مړو ختمونو له، وایي دا ذریعه جوړول جایز نه دي. او که دې بنده دا ذریعه معاش جوړ کړي نه وي او بغیر د ذریعه معاش جوړولو نه دې داسې ختم له لاړ شي قرآن شریف ووایي خوراک څښاک وکړي پیسې واخلي، نو د دې په جواز او نه جواز کې د فقهاو منځ کې اختلاف موجود دی. څوک ورته جایز وایي او څوک ورته ناجایز وایي. عالمگیری لیکي واختلفوا في الاستجار على قراءة القرآن مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز. په خاص وخت کې د قرآن مجید په قرائت باندې اجرت اغشتلو کې فقهاو کې اختلاف راغلی دی. څوک وایي ناجایز دي او څوک وایي جایز دي، او چې څوک وایي جایز دي وایي دا خبره غوره ده. عالمگیري لیکلي دا غوره ده، ایصال ثواب په دې ختم باندې اجرت اغشتل وایي جایز دي. همدا عبارت شامیم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی دی. فإن المفتى به جواز الأخذ على القراءة. مفتى به قول دار چې قرآن مجید په قراءت اجرت اغشتل جایز دي. شامیم لیکلی دی او بحر الرائق هم لیکلی، عالمگیری هم لیکلی دی، نورو کتابونو هم لیکلی دی. او بعض عالمان وی د ایصال ثواب د پاره چې کم ختم د قرآن وشي په هغې اجرت اخیستل جایز ځکه نه دي چې د ایصال ثواب د پاره په اجرت باندې تلاوت یا بله څه وظیفه وشي نو دې لوستونکي ته ثواب نه میلاویږي، نو مړي ته به څه وبخي. مخکې وویل چې جایز دي، اوس چې کم خلک وایي ناجایز دي، نو هغوی وایي د دې قاري خپله ثواب نه دی شوی، دی به مړي ته څه وبخي. نو چې څه بخلی نه شي نو اجرت پسه اخلي. دی قادر نه دی چې چا له څه ورکړي، نو اجرت دی له څه اخلي. نو اجرت پې جایز نه دی. البته که اسې څه خیر خیرات دې کړي وي نو چې عام خلک یې خوري نو دا قاري د قرآن یې هم خوړی شي د اجرت په نیت نه، او اسې عام تصدق دی او خیرات دی، نو دا خیرات د ایصال ثواب د ختم قاري اغشتی شي. اوس دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه هغه کړې ده. ابن تیمیہ دا هغه لویه فتاوه د 2 جلده کې ده او په هغې فتاوه کې هغه لیکلي دي چې د ایصال ثواب د ختم قاري باندې تصدق کول جایز دي. دا د هغه الفاظ دي، تصدق او خیرات دا جایز دي. نو اوس که یو سړي پلار یې مړ دی او دیګونه باندې کړي دي، عام خیرات یې کړی دی او یو څو طالبان یې راوستل، هغوی ته یې ویل تاسو لږ د قرآن شریف تلاوت وکړئ، زما پلار ته به لږ دوا وکړئ، ثواب به ورته وبخئ. نو ټول خلک به دغه روجې خوري، خو دې طالب سپاره ویلې ده نو دې به یې نه خوري، ده لپاره حرامه شوله. نو دا خو د هغه عام خیرات دی، په دې سپاره خو دې دا روجې نه ورکوي ولا دې ته څوک حرام وایي، څوک هم نه. ابن تیمیه خو دې ته حلال ویلي دي، نو دې ته خو څوک حرام نشي ویلی. خو دلته دا خیال وکړه چې د فقهاو دا اختلاف د اجرت په باره کې وي، یعنې چې د مخکې نه ورسره جوړه وشي
چې دومره پیسې به در کوم او سپاره به وی یا نیمه سپاره به وی یا رکو به وی. نو داسې چا کړي دي چې قاري ته وایي چې ته به راشه ته به ختم کړې نو سپاره به وی زه به 10 روپۍ یا 20 روپۍ در کوم. جوړه چا کړې ده؟ قاري جوړه کړې ده که د مړي وارثانو جوړه ده؟ چا هم نه ده کړې. نو دا خو اجرت نه شو. او که څوک وایي چې دا المعروف کالمشروط دی نو په دې کلي کې په علاقه کې دا رواج شته چې په 100 روپۍ سپاره به وی. وله چې پېښور ته ځې نو کرۍ در نه څونه اخلي په ګاډي کې؟ 15 روپۍ. نو دلته په تحصیل کې څوک جوړه نه کوي چې ګاډي والا ته چې ته ما پېښور ته بوځې 100 پیسې به رانهلې وایي دونه او دی وایي دونه. نه سړی ګاډي ته وخېږي نو بیا څه وخت پس کلنډر وایي پیسې راوالی هر سړی 15 روپۍ ورکي. نو دا المعروف کالمشروط خلکو ته معلومه ده چې 15 روپۍ کرۍ ده. نو دا داسې دي لکه چې تحصیل چوک کې چې ګاډی راغی او تا ورسره مخکې خبره وکړې چې ګورې 15 به در کومه زیاتي به نه غواړئ یا هغه جوړه دا کړي چې ورې کمې به نه راځي. نه بس دا معلومه ده دا المعروف کالمشروط. نو د دې ختمونو دپاره المعروف کالمشروط داسې شته چې سپاره په دونه پیسو ده یا ټول قرآن په دونه پیسو. چې دا خبرې نشته نو دې ته المعروف کالمشروط اجرت نه وایي. نو دا څه دي چې دا خلک یې ورکوي؟ د قاري او حافظ له چې څوک ورکوي دا څه دي چې اجرت نه دی؟ وایي دې ته اکرام معروفه وایي. دا خلک د دې قاري اکرام کوي عزت یې کوي چې دې زمونږ ځای ته راغلی دی او موږ ته قرآن ووایي. نو دې ته اکرام معروفه وایي. تبرع او احسان معروفه ورته وایي. اجرت معروفه ورته نه وایي. احسان ورکول اکرام ورکول دې ته څوک هم ناجیز نه وایي. دقه شانتې په تراو کې ختم د حافظانو له خلک څه ورکوي دا څنګه دي؟ نو په تراو کې چې ختم کوي او په هغې اجرت ورکوي دا امامتي ده د یو څو شپو او دا په امامت باندې اجرت دی. او بیا هم دا واوره چې چا ګورې په دین جوړه نه ده کړې دا بیا اکرام معروفه دی. که فرض که یو حافظ جوړه وکړه چې زه درته قرآن خلاصوم او ماله به 2 روپۍ راکې او قوم مې بس دا ټیک ده دا اجرت دی. خو دا اجرت په امامتۍ دی لکه یو ځای ته امام راشي ستاسو امامتي کوم خو تنخوا به څونه راکې خلک ورسره جوړه وکړي دونه به درکوو بس دی راځه چې بیا امامتي کړي. په دغې امامتۍ تنخوا اخیستل دې کې د چا اختلاف نشته. دا په تراو کې چې په 10 شپې کې به درته ختم کومه دا یو مخصوص او مسنون امامت دی په دې اخیستل هم جایز دي. وګوره دا اجرت نه دی زمونږ په علاقو کې دا مخکې څوک جوړې نه کوي اجرت نه دی اکرام معروفه دی. اوس په دې باندې دا اجرت اخیستل مولانا نصیر الدین غرغشتوي رحمت الله علیه یو لوی محدث دی دا د هغه فتوا ده او د دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک لوی شیخ الحدیث او لوی مفتی مولانا مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتهم العالیه دا هغوی هم دقه فتوا ده چې د تراو کې ختم کېږي حافظ له ورکول جایز دي. اوس که ته وایې چې اجرت یې ورکړه بیا هم بیا اجرت وایې نو د دې قوم نه تپوس وکړه چې تاسو د حافظ صاحب له دا مزدوري ورکوئ چې کوم سړی پیسې ورکوي نو هغه نه تپوس وکړه چې دا مزدوري ده یو به هم درته ونه وایي چې دا د حافظي صاحب مزدوري ده. دی وی خیرات کومه د حافظ صاحب له قدر کوم جوړه جامې ورکومه سپلی ورکومه پیسې ورکومه شیریني ورکوم دا د خاطر کومه. دا زموږ د دین کتابونه لیکي والعبرة لنیة الدافع دا څوک چې ورکوي نو دا د ده نیت له اعتبار دی. اوس که ته وایې چې حافظي صاحب په دې نیت راغلی دی د هغه نیت له اعتبار نشته دی. نو دا اجرت اکرام او احسان دی. او دا بعضې بندیان د احسان او د اجرت په منځ کې فرق نه کوي او د احسان او د اجرت په منځ کې فرق احادیثو کې راغلی دی.
वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मा अखलेता सुपायातुनो जमा बांधे समनन कलीला, कीमत लग तो डेरा गश्तल पे जायज दी ना। दा टोल दुनिया मताउन कलील, देर लग शेरे कदा टोल दुनिया पे दर के दा कलील दम अखला आखिरत वाखला पदे आयातुनो बांधे व इया फत्तकून और खास जमाना उयरेगे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिक या अरहम।